السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې ټول مرګري به روغ جوړ یې. زه محمد عمران نیک تاسو سره د بلې ویډیو سره حاضر شوی یم. تاسو دا ویډیو ګورئ او بیا په دې باندې خبره کوم. مرګرو څنګه چې تاسو دا ویډیو کته د دې بزدله د دې بې غیرته او د دې خنزیر حرکتونه هم پکې وکتل. بله ورځ یو ویډیو شیر شوې وه چې په هغې کې هم داسې د مانځه بې غرمتي شوې وه او نن بیا یو سپینګیری یو مشر راپاڅېده او بیا د اسلام نه ناخبره بیا په جانماز باندې ودرېده او نیت یې وتړلو او بیا ډانس شروع کړلو او بیا داسې حرکتونه کوي داسې قسم لاغه کوي د یو څو روپو دپاره د یو څو پیسو دپاره. ما ته د دې خبرې زه 100% یقین لرم چې د دې خبرې پته ده چې دا د مسلمانانو دین دی. د دا خبره پته ده ځان ته به دا مسلمان هم وي، دا به ځان ته یو ښه سړی هم وي او دا به د ډېرو خلکو پیر هم وي، د ده به ډېر مریدان هم وي ځکه چې دا کم طریقې سره لګی دی. نو زه دا یقین سره ویلی شم چې دا خنزیر دا بې غیرته دا دهوس دا د اسلام دشمن دی په شکل د مسلمان په ګیره د مسلمان په جانماز باندې ولاړ، خو کارونه چې کوم دي هغه د کافرو نه هم بتر دي. د اسلام خلاف لګی دی، د اسلام د بدنامولو کوشش کوي. تاسو ته به معلومه وي چې اسلام 15 ارکان دي. په 15 ارکانو کې اول کلمه طیبه ده، دویم مونځ دی، دریم زکات دی، څلورم روژه ده، پنځم حج دی. تاسو ما ته مرګرو ووایه اول چې سړی کلمه ووایي او مسلمان شي هغه باندې دویم مونځ فرض شي، هغه به بیا مونځ کوي، هغه به خپل د مانځه اهتمام کوي. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ارکان اسلام کې دویم نمبر باندې مونځ دی. نو څومره تبلیغین زمونږ مشران چې هغه ځنګلو ته ورسېدل، د افریقې په ځنګلو کې خلکو ته تبلیغ کوي، هغه خلکو له چې هغې په ژبه نه پوهېږي انګریزانو له تبلیغ کوي، نو دې بې غیرته له دې دله دله به خامخا رسېدلې وي، ده ته به خامخا دعوت میلاو شوی وي، ده سره به خامخا بار بار سامنا شوي وي. خو دا د دنیا په لالچ کې آخرت د ده نه هیر دی، د دنیا په لالچ کې د ده نه قبر هیر دی، د دنیا په لالچ کې د ده نه هغه تورې تیرې هیرې دي. دا د یو څو روپو دپاره د یو څو کسانو خوشحالولو دپاره د ډول او سورنا په دغه کې دون دی، په هغې کې داسې ورک دی د هغې په میوزیک کې داسې دغه شوی دی چې ته دا پته نه لګي چې زه د اسلام د بدنامولو باعث جوړېږم، زه د اسلام مخ ته سکوم، زه اسلام کم طرف ته بوزم. زمانه به دا کشران چې راته ولاړ دي، دا راتلونکي نسل چې ماته کم ولاړ دی، دا به ټول د دې رقص او سرور نظارې به کوي او بیا به دا شیزونه شروع شي. داسې باباګان خلکو لیدلی دي، داسې ګنده خلکو لیدلی دي. نن د معاشرې ځوان چې کوم دی هغه د ډول او د سورنا سره رقص کوي، د ډول او د سورنا سره په جانماز د مانځه په انداز کې ودرېږي، نیت وتړي او بیا داسې قسم له حرکتونه کوي. دا د داسې خلکو دپاره غټې سزا مختص کول پکار دي، د داسې خلکو دپاره یو اکټ راوستل پکار دي، د داسې خلکو دپاره چې هغوی د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي، د هغې دپاره یو قانون واضح کول پکار دي، د هغې دپاره یو داسې کردار ادا کول پکار دي چې هر سړي ته پته که زه د اسلام خلاف یو کار کوم نو زه به په دې خبره باندې به ماته دا سزا میلاویږي. بله ورځ د یو ځوان ویډیو راغله، هغه بله ورځ نیولی شوی دی،
هغه تصویران زه تاسو سره شیر کوم هغه سافټویر لا پوره نه اپډیټ چې نن پکې د بابا ویډیو رااله سبا به پکې د بابي ویډیو راشي بل ورځ به پکې د مامي راشي او بل ورځ به زموږ ځوانان دا یو ټرند شروع کی دا به یو دغه شروع کی په مخکې ویډیو کې ما ویلو چې داسې قسم لا دغه به شروع شي دا به خلک په مزه مزه اډاپ کی او بیا په هر ځای کې دا شي کیږي نو ردی روختام دی وکړي شي زه حکومت تم ریکویسټ کوم زه وزیر مذهبي امور تم ریکویسټ کوم چې د خلاف د کوټ ته لاړ شي او په کوټ کې د یو باقاعده یو ټایم فریم جوړ کړی شي او د هغه خلکو مخنیوي دی وکړي شي چې کم خلک داسې قسم له ویډیوګانې جوړي داسې قسم له حرکتونه کوي او داسې قسم له د اسلام خلاف سازشونه کوي دا یو ډېر غټ سازش دی چې پرون یو ځوان دغه کېدو نن یو بابا ګډېږي او ډېر خلکو ته ولاړ دي د دې خلکو زړه کې به همدا راځي چې دا خو هېڅ مسله نشته دی او راشه داسې قسم له کارونه کوه زه ټولو مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې داسې خل منې کوي د دې مخنیوی وکړي او راپاسئ او په خپله په لاس باندې دا سړی منې کوي داسې خلک د منې کولو دي د سرونه د دې د کټ کولو دي داسې خلک د راځوړندولو دي او داسې خلک د داسې سزا مستحق دي چې سبا ته هر یو سړی هغه حاصل کی او دا پته ورته ولګي چې د دې سزا هم حکومت کې سخته ده او هم د عوامو له طرف نه سخته ده آینده لپاره بیا بل سړی داسې نه کوي زما د خبرو مقصد دا دی چې د دې مخنیوي وکړی شي که زما نه څه غلطه خبره شوې وي د هغې زه د ټولو ملګرو نه معذرت غواړم ډېره مهرباني السلام علیکم